د بینظیر د روپو کم نوې قسط چې شروع کیږي نو دا به کومو کسان ته ملاویږي؟ ځکه ځینې کسانو چې دی هغه وس روپۍ راغستې دي نو هغوی دې ځل به موږ ته دا قسط ملاویږي که نه ملاویږي. ځینې وایي موږ په جنوري کې راغستی، ځینې وایي موږ په فروری کې چې دی روپۍ راغستې دي نو موږ ته به دې ځل دا روپۍ ملاویږي که نه ملاویږي، کوم چې په مارچ کې دا قسط شروع کیږي. نو په دې ویډیو کې لاله معلومات در کوم. دا معلومات چې دي دا ستاسو د ټولو لپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم رسي، ځکه زیاتره کسان د دې په باره کې تپوس کوي چې د بینظیر روپۍ به د کل نه شروع کیږي. نو په هغې باندې خو موږ ویډیو کړی چې تاسو ته په دې مارچ کې چې دی دا روپۍ به ملاویږي. هغو خو اولنۍ هفته ویلې ده، خو اکثر بیا د هغو خبره چې د هغه چینج شي یا بینکونه له روپۍ رانه ځي، بینکونه چې بیا ستاسو اکاونټ ته را دغه نه کړي نو ټایم پکې لګي، خو نور د مارچ اولنۍ هفته چې ده په دې کې به دا روپۍ چې دی دا به شروع کیږي او دا به 14,500 روپۍ چې دی دا به شروع کیږي او دا به تاسو ته ملاویږي د جنوري فروری مارچ روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملاویږي. ځکه تیر شوی قسط چې تاسو ته کم ملاو شوی په جنوري فروری کې نو هغه تاسو ته ملاوېدو د اکتوبر نومبر دسمبر روپۍ چې دي دا تاسو ته ملاو شوي وي. لکه هغه زوړ قسط چې دی هغه تاسو ته ملاو شو، خو په دې کې ځینې داسې زنانه وي چې هغو ته د جنوري فروری مارچ دا قسط چې دی دا هم ملاو شو. هغه کسان ته ملاو شو چې کم نوي کسانو نو هغو ته 14,500 روپۍ ملاو شوي د جنوري فروری مارچ روپۍ چې دي دا هغو ته ملاو شوي وي. نو کومو کسانو ته چې دغه روپۍ ملاو شوي نو هغو ته به دې ځل قسط چې دی دا به نه ملاویږي، ځکه د هغو له طرفه ښه صفا وینا شوې وه چې کومو کسانو له موږ 14,000 ورکوو نو هغو ته د جنوري فروری مارچ روپۍ چې دي دا ملاویږي. نو کومو کسانو چې په جنوري فروری کې روپۍ راغستې دي نو هغو ته به دا روپۍ نه ملاویږي. خو په دې کې ځینې کسان وو چې هغو په جنوري فروری کې د دغه روپۍ راغستې وي، د 13,500 روپۍ راغستې وي. نو کومو کسانو چې 13,500 روپۍ راغستې دي نو هغو ته به دا 14,500 روپۍ چې دي دا به هغو ته ملاویږي. لکه 14,500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. دغه شانتې د ځینې کسانو کارډونه چې دي دا بلاک شوي دي، د کارډونه یې بلاک شوي دي نو هغه هم دا تپوس کوي چې موږ ته به د ماشومانو وظیفه چې ده دا به راکل نه میلاویږي. د ماشومانو وظیفه چې ده دا خو موږ ته میلاو نه شوه او تاسو وایئ چې هغه به میلاویږي. نو د ماشومانو وظیفه چې ده د هغو له طرفه دا دغه شی ده چې د مارچ کومه اخرنۍ هفته ده په هغې کې به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا به میلاویږي. خو د ماشومانو په وظیفه کې چې دی هم د دې سره اضافه راغلې ده چې 500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته سیوایي میلاویږي. لکه هر ماشوم ته چې دی 500 روپۍ به دغه شانتې اضافي میلاویږي. دغه شانتې کنشنوما پروګرام دی په هغې کې به هم تاسو ته 500 روپۍ چې دي دا به سیوایي میلاویږي. نو دغه قسط دی دا به تاسو ته د مارچ په دغه کې میلاویږي، په اوله کې میلاویږي. خو کومو کسانو چې 13,500 راغستې دي نو هغه کسانو ته میلاویږي، کومو کسانو چې 14,500 راغستې دي نو هغو ته به دا قسط چې دی دا به نه میلاویږي.